बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंग टॉपिक ते बैटरी एंड ड्राई सेल लदीना मख की मुंगवी गैल्वानिक सेल जागी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस केदा द केमिकल एनर्जी ना वज़दाम अक्का सीधी هو الجدايو ده أكي تايب دي the galvanic cell type دي battery and dry cell बस बैटरी से शेदे دا کور کې چې کوم موږ سیلونه استعمالو دغه ته ویلی شي بیټري. A group or combination of galvanic cell joined in series is called battery. یا دا کورونو کې چې کومې بیټریانې وغیره استعمالیږي دي دغه دي. A group or combination of galvanic cell joined in series is called battery. کله ډیر ګلوانیک سیل یعنی ګروپ اف ګلوانیک سیل درې څلور یا پنځه شپږ ګلوانیک سیل یو ځای شي او په کوم هغه کې یو ځای شي سیریز کمبینیشن کې. دا په تاسو فزکس کې ویلي دو ټایپ اف سرکټس وي، یو وی سیریز کمبینیشن او بل وی پیرالل کمبینیشن. نو چې کله ګلوانیک سیل مونږ په سیریز سرکټ کې یو بل سره کنیکټ کو، یعنی څلور پنځه ګلوانیک سیل مونږ یو سیریز کې یو بل سره کنیکټ کو، نو دغه کمبینیشن ته به څه ویلی شي؟ بیټري به ورته ویلی شي. یعنی بیټري کې به یو ګلوانیک سیل نه بلکې څلور پنځه شپږ ګلوانیک سیل به پکې موجود وي او ټول به یو بل سره په سیریز سرکټ کې یو بل سره کنیکټ وي. سیریز سرکټ دا وی چې یعنی یو تار نه کوم دنو پنځه اوس لکه کور کې تاسو کمره کې بلفونه لګېدلي دي او د یو تار نه کوم دنو ټول بلفونو ته کنیکشن تللی په یو تار باندې په یو بټن باندې هغه کنټرول په یو بټن باندې هغه څلور واړه بنديږي او په یو بټن څلور واړه کولاویږي. نو دا کمبینیشن ته ویل شي سیریز کمبینیشن دی چې د یو نم تار کټ شو نو ټول بلفونه بیا نه لګي. یعنی چې کوم مطلب اوس لومبنې د دویم دریم اوس د لومبنې او د دویم په میاس کې تار کټ شي نو لومبنې خو به لګېدلی خو د دې نه بس چې کوم بقایا ټول یا به نه لګي که سرکټ په کمپلیټ نه وي. نو سیریز کې دا وي چې یو سیل پکې خراب شي نو بیا ټول کار نه کوي. نو دا بیټریم دغه څیز دی چې په دې کې ګلوانیک سیل به په سیریز کمبینیشن کې یو بل سره یو ځای شوي وي. Battery is a self-contained chemical power pack that can produce limited amount of electrical energy. Battery is a self-contained chemical power pack. Battery خپل په خپل دی کې د chemical موجود وي، یعنی chemical energy په دې کې موجود وي. څنګه اوس کورن د غړو کې دې کې سیل لګي نو دې کې تاسو کولا کړی وي دې کې تور مکسچر اونته کې پروت وي تور پاوډر پام پروت وي یا کور کې دا یو پی ایس ته کوم بیټرین لګېدلی وي نه دی کې دننه اوبه موجودي او هغه اوبو ته موږ برابرو د هغې بیټري لایف سیوا کولو دپاره یا بیټري صحیح ساتلو دپاره دې کې دننه خپل یو کیمیکل پاور پیک پروت وي دیټ کین پروډیوس لیمیټډ اماونټ اف الکتریکل انرژي چې هغه یو لیمټ کې انرژي با پروډیوس کوي که هغه اوبو په هغې کې موجود وي یعنی هغه کیمیکل هغې کې موجود وي نو هغه به بجلی پروډیوس کوي خو چې کیمیکل ختم شي نو بس هغې بجلی جوړېدل به هم ختم شي. A battery convert chemical energy to electrical energy for a specific period of time. دا به یو خاص ټیم پورې د کیمیکل انرژي نه الکتریکل انرژي جوړي. که خیال هم کړی نو سیل یو څه وخت چلیږي بیا ختم شي بیا هغه ګړی نه چلیږي یا نور څیزونو کې کومګه چولی نو هغه څیزونه هغه بیا نه چلیږي یا دا یو پی ایس دا بیټریانې دي نو څه وخت پورې وچلیږي بیا چې کوم دی نو کمزوري شي بیا هغسې کار نه کوي. نو دغه وایي چې د کم بیټري دا به کیمیکل انرژي نه الکتریکل انرژي جوړی خو د یو خاص ټیم پورې او تر خاص وخت پورې. بیا ورپسې دی ډرای سیل. Dry cell was first prepared by Leclanche in 1887. دا یو ساینټسټ و په هغه په لومړني ځل راوباسلی و په 1887 کې یعنې هغه انوینټ کړی و لیکلانچ نوم یې و. هغه په 1887 کې ډرای سیل پریپیر کړو تیار کړو. اوس دا ډرای سیل څنګه وي نو کورونو کې به تاسو سیل لیدلی وي په ماشوموالي به هم هغه سیلونه کولاو کړي هم وي هغې نه به هغه تور غونته کې پن راوباسه په میاس کې به یو د هغې یو راډ غونته شکل کې پروت و هغه به ترې راوباسه
نو اوس د دې کنسټرکشن دغه سل د څه نه جوړ وي. It consists of metallic container which is made of zinc. د دې چې کوم بهرنی کور دی سل میټل نه جوړ دی کنه، بهر یو سیخ غونته کې وي، یعنی اوس په شان غونته کې کور وي د دې، نو دکې ته ویلی شي دا د دې بهرنی کور دی میټالیک د میټل نه جوړ دی، او کوم میټل نه جوړ دی؟ زنک نه جوړ دی. The zinc container act as anode and consumed during chemical reaction. دغه کنټینر د څه په تور کار کوي؟ د اینوډ په تور کار کوي، او دا په کیمیکل ریاکشن کې به دا یوز کیږي، یعنی دا به رژیږي کیمیکل ریاکشن کې. A graphite rod is present in the center of the cell acting as cathode. اکه تاسو ته مو وی چې کله تاسو سل کوډاو کې د کیمینس کې یو تور اونته کې را پروت وي، یو تور اونته کې ډانډه قسم باغی کې پراته وي، دغه څه شی دی؟ دا ګریفایټ نه جوړ دی، ګریفایټ راډ دی، څنګه د پنسلو دا سوکه چې څنګه وي، نو دغه دام د ګریفایټ نه جوړه ده. دکه ګریفایټ راډ په دې کې سیل کې پروت وي په مینس کې، او هغه د څه کار کوي؟ د کیتود کار کوي. The container is filled with the mixture of ammonium chloride, manganese dioxide and کاربن، او د دې کې چې کمپاوډر پراته دي په دې سیل کې، یعنی د کیتود او اینوډ په میانس کې چې دا کمپاوډر پراته دي، دا تور پاوډر چې وي نو هغه څه نه جوړ دي؟ امونیم کلوراید نه، منګنیز ډای اکساید اینڈ کاربن نه جوړ دي. The cell is waterproofed with wax. یعنی سیل د واټر پروف جوړول لپاره چې دې ته اوبه دننه ورنشي او د دې دا کیمیکل خراب نشي، نو هغې د سپو ذریعې سره د هغې واټر پروفینګ شوی دی د ویکس په ذریعې سره. او سیل چې کم انرژي کم کرنٹ په پروډیوس کوي، کم وولټیج په پروډیوس کوي، یا به سوری وي 1.25 وولټ. دا به لازم یاد ساتئ چې ډرای سیل به سوره کرنٹ پروډیوس کوي؟ 1.25 کرنٹ په وولټ کرنٹ به دا پروډیوس کوي، وولټیج به دا پروډیوس کوي، سوری وولټیج 1.25 وولټ چې کوم دی نو دا به وولټیج پروډیوس کوي. او دا د دې ډایګرام دی وګورئ، دا چې کوم کور دی دا بهرنی چې کوم کور دی دا څه شی دی؟ دا د زنک نه جوړ دی، یعنی دا د دې اینوډ دی. چې کوم د دې دا مینس کې سټرکچر دی، دا چې کوم سټرکچر دی دا تور راډ غونډه کې چې پروت دی دا څه شی دی؟ کیتود دی. دا د ګریفایټ نه جوړ دی، دا د ګریفایټ نه جوړ دی. او دې کې چې کوم دا زیړ تاسو ته دا یلو کلر کې ښکاري، دا اکا مکسچر دی چې کوم د الومینیم کلوراید، منګنیز ډای اکساید او د کاربن نه جوړ دی. زنک په د اینوډ کار کوي او ګریفایټ په د کیتود کار کوي. ها اوس د دې ورکینګ څنګه دی؟ Oxidation and reduction reaction occur in the cell to produce electrical energy. په دې کې هم دقسې oxidation reduction reaction وکیږي او electric current په هغې په ذریعې سره پروډیوس کیږي. په اینوډ باندې به اینوډ جوړ دی د زنک نه، نو زنک په کې به څه کیږي؟ لاس آف الکتران به کیږي، زنک په خپل 2 الکتران لوز کی او دا به څه ته کنورټ شي؟ زنک آین ته. نو لاس آف الکتران وشو، مطلب په اینوډ باندې به کوم ریاکشن کیږي؟ اکسیډیشن ریاکشن وکیږي. بیا ورپسې د ریاکشن ایٹ کیتود، نو ګریفایټ کیتود په تور کار کوي. خو دې کې مکسچر هم حصه لري، دې کې مکسچر کوم امونیم کلوراید دی یا منګنیز ډای اکساید دی، د دې به ریډکشن کیږي څه شي ته؟ منګنیز ټرای اکساید ته او امونیم آین ده، یعنی ګری ټو NH4Cl دا کنورټ شو NH4 آین ته پلس Cl ماینس آین ته، یعنی امونیم کلوراید کنورټ شو امونیم آین ته او کلوراید آین ته کنورټ شو. دقسې منګنیز ډای اکساید بیا امونیم آین سره ریاکشن وکړو او هغه 2 الکتران چې کوم زنک نه لاس شوي هغه یې ګین کړل، نو دا څه ته کنورټ شو؟ منګنیز ټرای اکساید ته،
प्लस अमोनिया था प्लस वाटर था. ओवरऑल रिएक्शन څه شی دی چې زنګ په دوه الکترون لوز کوي یعنی مین ریاکشن د دې د کرے چې زنګ په دوه الکترون لوز کوي او کلورین واغه الکترون لري دی بس څنګه جوړي زنګ کلوراید و جوړي. اوس ورپسې د electrochemical industries. Electrochemical industries are based on the electrochemical reaction. چې کومه electrochemical industry یعنی دی یعنی کوم کې د بیټریانو وغیرہ د سيزونو جوړیږي داسې قسمه ریاکشن پاږي کې روان دي د electrochemical reaction پاږي کې روان دي نو ټول chemical electrochemical industries بنیاد هم په دغه ریاکشن باندې دی. دا د انډستریانو اساس لپاره دي یعنی د قسم څخه د دې استعمال یا د مونږ له څه قسمه فائدې راکوي یا څه کم قسمه پروډکټس مونږ د دې انډستریانو حاصلو نو کم دي کنسټرکشن اف الکتروکیمیکل سیل آر بیټریز د دغه انډستریانو کې دغه بیټریانې جوړیږي د هغه مونږ په بیا ګاډو کې استعمال او موټر سایکلو کې استعمال او یا په کورونو کې یو پی ایس ته وغیره ته دې ته استعمالوو یا د سلونه وغیره چې کوم په کلکولیټرو کې لګېدلي دي یا په ګړو کې لګي یا نور داسې څیزونو کې لګي نو دغه الکتروکیمیکل سیل او بیټریز په دغه کارخانو کې جوړیږي. بل الکتروپلیټینګ اف میټل څنګه چې تاسو کتابونه دي د پاسه ته ایکسره وخیجوي یا ته کور وخیجوي نو دغه سي یو میټل د پاسه بل میټل کور لګول لیته سویل شي الکتروپلیټینګ اف میټل چې کله دا ته الکتریکل سیل په مدد سره د یو میټل د پاسه بل میټل ولګیندې ته سویل شي الکتروپلیټینګ اف میټلز. یعنی څنګه تاسو ته ما اگزامپل راکړ چې کتاب د پاسه تاسو کور خېجوي یا ایکسره لګوي نو دغه سي د دې یو میټل د پاسه بل میټل لګي یعنی اوسپنه ده مونږ چې دا زنګ نه نیسي د پاسه مونږ یو بل لاسه میټل کور خېجو چې هغه زنګ نه نیسي نو هغه کور وته مونږ د الکتریکل سیل په مدد سره یعنی د الکتریکل انرژي په مدد سره مونږ هغه کور په خېجو نو دای ته بس ویلی شي الکتروپلیټینګ اف میټلز. دا به مخکې مونږ ووایو ان شاء الله راتلونکي ټاپکس کې. electrolytic production of metals یعنی د پروډکشن کو مونږه میټل څنګه مونږه ریفاینینګ اف کاپر ویلو چې کاپر کوم دنو مونږه د الکترولیټیک سیل په مدد سره د اور خپل اور نه چې کوم دنو جدا کو او فیور کاپر مونږه ابټین کنو د کسي الکترولیټیک پروډکشن کو مونږه د میټلز. بیا د پروډکشن اف ویریس امپورټنٹ کیمیکلز د راتلونکي ټاپکس کې وو چې د الکتروکیمیکل سیلز په مدد سره مونږ مختلف قسمه کیمیکل کمپاونډز هم جوړول شو یعنی سوډیم هایدروکساید دی یا نور داسې بل کمپاونډز دي نو موږ د کیمیکل د الکتروکیمیکل سیل په مدد سره غوي موږ پریپریشن کو.